سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې مونږه یو ځلې بیا تاسو ګورئ په هم پښتو ون باندې او د یو نوي پروګرام سره او د یو نوي ورځ سره د یو نوي سحر سره لیدونکو پروګرام کې څنګه تاسو معلومه ده هر ورځ مونږه ډیفرنٹ ملمانه تاسو راوړو او په ډیفرنٹ ټاپک باندې هغه سره مونږه خبرې کوو او دا ځل چې مونږه ډیر زیات امپورټنٹ ټاپک په ډیسکس کوو نن هغه چې کوم دی هغه د سکرین اډکشن دی او زه به دایم چې د سوشل میډیا دی یا د ټلویزیون موبایل آیپاډ چې سم دی که نه دا یوه نشه جوړه شوې ده اډکشن زه به داسې یم چې خلک یې صحیح نشه یي کړي دي صحیح ده او هغه داسې چې موږ ګورو په ګنټو ګنټو خلک موبایل دی که موبایل ته نه یو 2 منټه اخوا شي نو بیا هغې باندې داسې لکه ساډوبي غوندې راځي نو موږ چې کوم ماهر نفسیات دی فضل واحد صاحب هغې موږ ډاکټر صاحب نن موږ سره پروګرام کې موږ په دې باندې خبره کوو چې موږ ته څنګه پته ولګي چې موږ اډکټډ یو یا موږ دا یو قسم ته ناغي وایي چې دا یو قسم ته نشه ده نو نن موږ هغې سره ډسکس دا خبره رښتیا ده نه ده رښتیا که په دې باندې خلک څنګه اخته کېږي او که کوم خلک اخته وي دومره اډکټډ نو هغه څنګه د دې نه روزي که چې د دې نقصانات هم ډېر زیات دي صحیح ده نو په دې باندې به هم موږ خبره کوو او بل موږ سره یو ډېر لایق ډاکټر بل هم دی د صحت سره تړلی هغه سره خبره داره چې تاسو به ویل د کیمرې د لارې اپریشن کور که نه نو هغه ډاکټر چې کوم دی هغې سره به موږ خبرې اترې کوو په هغې باندې ډاکټر نوید الله خان صاحب چې کوم دی لیپروسکوپک سرجن او کینسر سرجن دی هغې سره به دې باره کې موږ خبرې کوو د دې نه علاوه چې د آی آر کوم موږ سره په پروګرام کې میلمه وي د آی آر ډپارټمنټ چې مشر دی ډاکټر عنایت کلیم صاحب هغې به موږ سره پروګرام کې وي نو دغه درې زموږ میلمانه دي هغې سره به خبرې کوو آی آر ذاتم انټرنیشنل ریلیشن ډېر انټرسټینګ سبجیکټ دی او تاسو موږ سره اوسېږئ تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ چې انټرنیشنل ریلیشنز چې کوم دي څه دي څه پکې روان وي او څه پکې روزانه کېږي که په دې باندې پوه شو نو یقین وکړئ چې ژوند کې به مو ډېر آرام راشي او ته پته لګي چې اوکې دا کار چې کېږي ولې کېږي په دې ملک کې او هغه ملک چې دا کار کوي نو ولې کوي د مالو واپس راسانې کېږو هم پښتو ون سره اوسئ ستړي مه شئ وارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو صحت مهمه دی او منټل هیلث چې کوم دی ذهني صحت چې کوم دی هغه هم ډېر زیات مهمه دی ځکه دې هفته بیا موږ سره ماهر نفسیات د لایف لاین ادارې مشر ډاکټر فضل واحد موږ سره پروګرام کې ناست دي جی یو ځلې بیا ستړي مه شئ ډېره مهرباني جی تھینک یو ویری مچ اډکشن موږ د مخکې څو پروګرامونو په نشو په دې باندې موږ خبرې کولې یوه ډېره غټه نشه چې سوسایټۍ کې نن سبا ده چې په هغې باندې زو تور څوک واړه زاړه ټول اخته دي هغه د که نه ډیجیټل یا د سوشل میډیا اډکشن چې کوم اډکشن دی هغه هغې ته به زه نه پوهېږم چې ډېر خلک وایي چې دا اډکشن دی ډېر خلک وایي چې نه دی داسې روادت دی نو تاسو یې موږ ته لږ ایکسپلین کوي چې آیا دا اډکشن دی نه دی او دا که اډکشن کېږي څنګه دې باره کې لږ یو خو اول زه په دې باندې خبر وکړم چې زموږ ټاپک نن دی سکرین اډکشن کې سمارټ فون هم دی ټي وي هم دی ویډیو گیمز والا سکرین آیپیډ ټیبلیټ دا ټول پکې راځي د ټیکنالوژي ډېر زیات فواید دي د دنیا ټول انفارمیشن یې زموږ لاس ته راوستو د دنیا د ټول نه ښه ټیچرز پکې اوسېږي د شپې 2 بجې هم ته تپوس وکړه غوسه نه کوي نه درته دا وایي چې نالیکی څه تپوس ته کوې پارټ ټایم درته جواب درکوي نو د دنیا ټول انفارمیشن پکې دی د دنیا د ټول نه ښه ټیچران دي پکې د دنیا هر یو فایده ده پکې د دې خبرو نه انکار نشته خو اډکشن هم الله ورته مونږ اډکشن وایو کله چې د هغې د بینیفټس نه د هغې نقصانات زیات شي چې کله د فایدو نه نقصانات زیات شي نو دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دې شیانو زموږ زندګۍ کې ډېرې اسانۍ پیدا کړې تر دې حده پورې چې خلک یې یو ځای کړه دنیا نه یو ګلوبل ویلج جوړ کړه هیلث باندې ډېر زیات د دې په وجه باندې کار وشو نو هر طرف ته ډېرې زیاتې فایدې وکړې خو د څه کسانو په زندګۍ کې د دې د استعمال نقصانات د فایدو نه زیات شي او دغلته ورته بیا اډکشن وایو نو اډکشن بنیادی طور باندې به ورته مونږ هله وایو چې کله د دې نقصانات د فایدو نه زیات شي هغې نه مخکې دا عادت دی دا استعمال دی دا فایدهمند دی دې ته مونږ اډکشن نشو ویلی نو اډکشن ورته مونږ کله وایو
اډکشن ورته مونږ هله وایو چې کله د نورو نشو پرنګ د دې نقصانات د فایدو نه زیات شي ځکه چې د کې یو قدرتي ټینډنسي دا د اډکشن څنګه چې فور ایگزامپل که تاسو نن پیس کل شروع کړئ نو دا بنی چې میاش پس به د یو ګلاس نه تاسو شل ګلاس ته رسیدلی خو که څوک ډرګس شروع کی نو میاش پس ورسره دا کار شوي چې د یو سیګریټ نه شلو سیګریټو ته تللی شي یا د یو ګلاس شراب نه هغه شلو ګلاسو ته تللی شي ځکه دې کې ټینډنسیز دي د اډکشن دغه رنګې په سکرین کې هم د اډکشن ټینډنسیز دي او دا اډکشن والا ټینډنسیز پکې ولې دي دا پکې په دې وجه باندې دي چې څنګه ډرګ زموږ په دماغو کې په کومه پرزه کې کار کوي هغې ته وایي میسولیمبک پاتوی یو ځای دی هغه میسولیمبک پاتوی کې ریوارډ سیسټم دی څنګه چې موږ چینی وخورو یا څه ښه شیز وخورو او هغه یو ښه فیلینګ راشي هغې نه بعد دا ریوارډ سیسټم ټریګر شوي دک رنګ سکرین هم سیم ځای کې په سیم پارټ کې میسولیمبک پاتوی کې ډوپامین ډېر زیات ریلیز کی نو کم کار چې موږ ته ډېر زیات خوند راکړي نو زموږ دماغ بیا د هغې د ریپیټ کولو د هغې د دوهراولو د هغې غوښتنه کوي او چې کومو شیانو کې د اډکشن ټینډنسي وي هغې کې دا غوښتنه د دماغو زیاتیږي بیا ځکه چې کلم زمونږه د ضرورت نه زیات مونږ ته هغه ښه فیلینګ ملو شي نو دا هغه پرزه نقصان دی کوي په هغه باندې بوج غورځېږي ویر آوټ شي نو چې کله دا ویر آوټ کیږي نو هغه مره د غوښتنه زیاتیږي د دماغو نو سکرین کې دا مسله دا سکرین اډکشن چې کوم دی دا تاسو داسې وګڼئ لکه کوکین د دماغو دپاره دا سټیمولن ډرګ پرنګ کار کوي ډوپامین ډېر زیات ریلیز کوي نو سکرین اډکشن کې بیا همغه نقصانات دي کوم چې عام نشو کې دي عام نشه څه کوي زموږ صحت ډیمیج کی صحت څنګه ډیمیج کوي زمونږه الګا افیکټ کی پاغې کې فرق راولي زمونږ خوب کې فرق راولي زمونږه چې کوم روټین وي د ایکسرسایز د خوراک د خوب هغې کې ډېر زیات فرق راولي زمونږ رشتې ډیمیج کی زمونږ سپریچول هیلث ډیمیج کی زمونږ سوشل انټریکشنز باندې افیکټ راشي زمونږ پړایانو کې او زمونږه په کاروبار کې ډېر زیات فرق راشي ځکه زمونږ ټوله توجه او زمونږ ټول ټایم هغه یو اکټیویټي په نظر شي نو دغه رنګ سکرین اډکشن کې مونږ دا کار دی څومره هم چې تاسو به اکثر نوټ کړي که وړو نن سبا کې ورکې نو هغه په سکرین کې به لګیایي او تر څو پورې چې د هغه په لاس کې سکرین دی هغه به نه مور تنګوي نه به پلار تنګوي نه به هغه ته د خوراک ضرورت وي نه به هغه ته د هیڅ شي ضرورت وي به په هغې کې لګیایي سکرول ډاون به کوي واړه ماشومان دي او په موبایل کې زموږ د غټو نه هغې ته زیات فنکشنز پته وي هغې ته پته وي چې گیم به کوم ځای نه راوځي یوټیوب څنګه کولاویږي بالکل نو دا ټول دا ولې چې دا اډکټیو ان نیچر دی دینا اډکشن کی دی شي او سکرین اډکشن باقاعده اوس افیشلی په سایکایټرک ډیسارډرز کې دا شامل شو په دې باندې یونیورسيټو کې سټډیز وشو په دماغو کې پریکټیکل تبدیلی دا راوخلی او ډیرو یونیورسيټو په دې باندې ډیر زیات ریسرچز وکړو په لیبارټرو کې سوشلی ایکسپریمنټس وکړو او دا ثابته شوه چې د دې اډکشن بالکل ماغه رنګ اډکشن دی څنګه چې د باقی د نشو اډکشن دی او تاسو د ماشومان خبرو کو د لویو د پارم ک تاسو مونږ ته چې اغه څنګه لګزنی خلک یې ځان سره موبایل واشروم ته یوسي اجي بالکل ځنی خلک دی هغه خپل ځکه چې چرته من یو منټه مته یو څه ملاویږي نو هغه موبایل طرف ته ځي بالکل د ډیجیټل ډیټاکس او د ډیجیټل هایجین ضرورت دی ایکچولی دا یعنی کې د دې دوه طریقې دي کنه یو د پریونشن چې موږ ته دا مسله د سره اونشي دا غي د پاره سکول دي یا چې چاته شوه دا مسله نو اغي اوس دا سکول شي چې دا کارونه دا سکرین اډکشن سکرین ټایم کمول دي نو ډیجیټل ډیټاکس خو دې ته وایي چې لکه یو خاص مدت د پاره او یو خاص ټایم د پاره مونږه د دې ټول سکرین چې کوم زمون کنزمپشن دی نه مونږ لګ واپس شو او دا ټایم ریډیوس کورو ترو ټیک شو جی دا څنګه کی دي شي لکه اوس هغه خو روسو خبره ده اول خو ماته دا وایي چې څنګه یو انسان لکه زه څنګه په دې پوه شم چې زه اډکټډ یم د ماشومان خو مونږ ته کلیر یوز ګوره ډیر آسان هر موبایل کې دا اپس وشته سکرین ټایم والا اپ هغه سکرین ټایم تاسو آن کې تاسو ته د شپې پته ولګي چې ما خو نن 8 غنټې سکرین یوز کړی دی یا خو ما نن 6 غنټې یوز کړی دی سکرین نو که سکرین د غنټو دوه نه زیات یوز شوی دی نو ډیفینیټلی بیا مسله ده لکه میکسیمم چلو 2 آورز شو
होल डे की 24 आवर की 24 आवर्स کې 2 غنټې سکرین ټایم Is از enough. اوکے خو 2 غنټو نه چې بره شو نو بیا مونږ ته لږ د الرټ کېدو ضرورت دی چې دا ټایم زموږ زیات کیږي او د دې اسانه طریقه دا ده چې په موبایل کې سکرین ټایم آن کې ابر ته شپې پورا ریپورت درکې د هفته ریپورت به درکې د میاشتې ریپورت به یس د هفتې خو مال راکې آی تھنک اټس 8 hours something پر ډے week بیا خو صحیح دی که پر ویک 8 آورز per week Per week it is okay. 6 to 8 hours زما خو داسې ډېر خلک زه پیژنم چې د هغوی 5 to 6 hours پر ډے دی سکرین ټایم یس Okay. پوره ورځ هغوی سکرولینګ کوي موبایل ګوره دې کې مسله ولې ورته دې ته اډکشن وایي موبایل کلو دې دپاره کی چې زه به اوس یو تصویر ګورم یا دا نوټیفیکیشن راغی زه صرف جی. دا چیک کوم چې څه چل دی خو چې کله هغه کلیک کی نو بیا نوټیفیکیشن چیک کول نه بعد واپس نه ایږدي بس بیا سکرول ډاون شروع شي موست یو اف د ټایم ویډیو ما نه، موبایل بل راغستې چې زه مثلا چاته کال کوم یا میسج کوم هغه کې نوټیفیکیشن راغلی ما کلیک کړی زه ما هغه ایر شو چې ما چا سره پاره دا موبایل راغسته او هغه بالکل تاسو او بیا خبره صحیح ده سکرول ډاون شروع او هغه شي باندې یو ویډیو نه بل ویډیو نه بل ځکه چې دې کې کم اے آی یوز شوی دی چې کم آرټیفیشل انټیلیجنس دی دا ستاسو انټرسټ بینک ساتي تاسو لکه سکرول ډاون کو او په یو تصویر باندې یو 3 سکندو لا تاسو ایثار شو نو اے آی دا نوٹ ک چې دا په دې تصویر باندې ایثار شو اوکې نو بیا چې کلم تاسو فون اون کوئ نو هغه تصویر یا دا غیر ریلیونت تصویران به تاسو ته مخکې راځي ځکه چې د اے آی صرف یو مقصد دی چې تاسو نه زیات ټایم واخلي په سکرین او تاسو ته زیات اډز وخی او د اډز والو نه پیسې واخلي نو انټرسټ بینک هلته جوړیږي انټرسټ بینک کې ستاسو یو بیهیویر ستاسو مایک استعمالیږي که تاسو اسې اوس ایکسپریمنټ وکئ نن تاسو وایئ شوز او بیا موبایل لږ ساعت پس راوالی تاسو ته به د شوز ایډ شروع شي ایون مایک از بینګ یوزډ فار advertisement. My so God. they are even listening to your Yesterday my conversation. colleagues زما یو کولیګ ما نه تاسو کو چې do you believe چې دا سکیږي چې موږ خبرې کوو خپل منس کې او بیا څه ډیسکس کوو هغه بیا موږ ته سکرین باندې راځي ماته کم اون دا څنګه کېدی شي This is 100% practical. ولې چې tag words دي کنه هغه words اچولي که چا خلې نه شوز وته anything that you can buy in the market. ټیک شو کنه هغه ورډ غي نوٹ کی چې دا خو ما وره د دلته استعمال شوی نو ریلیونت اډز به شروع شي تاسو چرته یو سکند دوله په تصویر درې دی په ویډیو درې دی یا هم څه شیر کړه دا غیر ریلیونت شي نه تاسو ته شروع شي ایکسپریمنٹ د پاره بل کار تاسو کې we will be using the same Wi-Fi خو تاسو لیکه په ګوګل باندې چې فور ایگزامپل چې environment ټیک شو یا ولیکې چې ورلد پاپولیشن انیثینګ صحیح څه ټاپک مو لګي تاسو ته به بیل ریزلټ راځي ما ته به بیل ریزلټس راځي سیم ګوګل سیم انټرنیټ ریزلټس به فرق راځي ولې انټرسټ بینک زموږ بدل دی ها د ټول ریکارډ زموږ ساتي اوس په امریکا کې په سېنات کې په دې ډېر بحث شو هغه دې باندې فورس کوي چې تاسو زموږه چې کوم سرچ هیستوري دا یا زموږ چې کوم میموري دا په انټرنیټ تاسو ډیلیټ کې دې ته وی رائټ ټو فورګیټ چې تاسو ته دا رائټ چا درکړی دی چې تاسو زما انټرسټ بینک جوړوي او تاسو یاد ساتئ چې ما نن 3 کاله مخکې په ګوګل څه لیکلیو یا مې څه کتلیو نو رائټ ټو فورګیټ د پاره اوس په دنیا کې خبرې لګیا دي صحیح تاسو خبرو کړل چې زمونږ زیاتره خلک چې کوم دي هغه موبایل یوز کوي او داغه اډکشن داسې معلومول شي هغه د خپل سکرین ټایم معلوم کی چې ما سونه ټایم په ګنټ پافت مال چون کې د ویکلی راځي هغه څنګه سیټ شي ما ته خپل نشته په د خو ویکلی ما د کله راشي زو ګورم نو هغه 6 to 8 hours تاسو چې لکه کم خلک په دې ځان پویول غواړي چې یاره دا ز اډیکټډ یم کنه ز نارمل یم کنه نارمل هم سړی خپل کار مخې ته وړي هغه د پر هغه خپل سکرین ټایم آن کی هغه تبا د خپل 24 غنټو معلومات یي تاسو وایي چې 2 hours چې دی هغه سیف دي که تاسو 2 hours 24 hour کې یوز کړی وینو اوکې دی دا راته کوم خلک چې اډیکټډ وي د ته د دې نقصانات هغه ته سره رسیږي جی بالکل دا د دې نقصانات ایگزیکټلی ما غدي کم چې د نشې اډکشن والو ته دي ها ځکه چې کلم سکرین اډکشن کو سکرین اډکشن څه کوي دا زموږ په برین کې په میسولیمبیک پاتوي کې ډیر زیات ډوپامین ریلیز کوي دا ډوپامین چې خلک کوکین کوي نو دا ډوپامین ریلیز کیږي میتھمفیټامین یا آیس کوي دا ډوپامین ریلیز کیږي او دا ډوپامین څه کوي دا ډوپامین خوب ډیر زیات افیکټ کوي ایگزاسټډ وي خو بیا به مغې ته خوب نه ورځي ولې ډوپامین چې کوم دی هغې نه خوب تختی لګیا دی
سترګو خو ډیمیج خدا خو ټولو ته پته ده چې آی سایټ او دا شي نه خرابوي، خو د ټول نه زیات دا منټل هیلث افیکټ کوي، ځکه چې ډوپامین والا څومره پاتویز دی هغه ویر آوټ کیږي لګیا دی. بیا چې کله دا موبایل نه استعمالي سایټ ته کیږي نو به ډیر زیات ډیپریسډ وي یا به اریټیټډ وي. کوم خلک چې موبایل ډیر زیات استعمالي هغه چړچړاپن شکار شي، په وړې وړې خبرې ورته غصه ورځي، ځکه چې منټل چې کم پاتویز دی هغه ډیمیج کیږي لګیا دی. داغي خوب او خوراک باندې ډیر زیات افیکټ وشي، داغي په بیهیویرز باندې ډیر زیات افیکټ وشي. ګوره سکرین باندې یو دام پرابلم دی چې زموږ کمپیریزنز ډیر زیات شروع شي. په سکرین کې چا فرض کا یو ایکټر یا ایکټریس انسټاګرام پوسټ لګولې دی نو هغه ډیر تیارې نه بعد لګولي، هغې کې به فلټرز استعمال شوي، هغې کې به خاص هغې څه تیارې داسې کړي، خو زموږ مخې ته یو سټینډرډ سیټ شي او موږ چې کله بیا هغه سټینډرډ سره خپل ځان کمپیر کوو نو خلک ډپریشن ته ځي چې هغه ته وګوره څنګه ښکاري او زه څنګه ښکارم. نو زموږ چې کوم سټینډرډز دي د زندګۍ هغه هم انریل شي. بل بیا چې کله د موبایل استعمال نه بغیر د هغې زندگی ډیره ډسفنکشنل وي، اریټیبلیټي وي، چړچړاپن وي، هغې کې غصه ورته ډیره راځي، خوب خراب شي، خوراک خراب شي، ریلیشنشپ خراب شي. په یو ډایننګ ټیبل به ناستي او داسې لګي لکه په بیلو جزیرو ناستي، یو به خپل موبایل کې ننوتي بل به خپل موبایل کې ننوتي. د پوره دنیا ورته پته وي چې د سلمان خان برډے کله ده او نن لیډي ګاګا کومه ګانه راځي، خو دا ورته نه پته چې پلار مې آفس نه څه ټایم رالو، پلار مې کار څه کوي، زویم بچی مې کم کلاس کې دی، کم کتاب وایي. نو په کورونو کې ډسټنس ډیر زیات شو، ګلوبل ویلیج شو، خو په رشتو کې دراړونه پیدا کړو. صحیح. نو دا ټول د دې نقصانات دي، فزیکل نقصانات صحت ته، رشتو ته، سوشل نقصانات، منټل صحت نقصانات، ایون سپریچول نقصانات. ځکه چې ټول ټایم خو هلته کنزیوم شي نو شاته ټایم څه بچي چې هغې کې موږ خپل سپریچول اکټیویټیز، فزیکل اکټیویټیز د هغې د وجې پاتې دي، د هغې د وجې کیمپینګ پاتې دی، فارسټ موږ نه هیر شو، وایلډ موږ نه هیر شو، هر څه مینیکیورډ پیډیکیورډ لانز دي کور کې او عجیبه یو انوایرمنټ دی، ټول خپلو کمرو کې پورې لیمیټډ. تاسو څه وایي چې څومره عمر پورې د ډیجیټل میډیا استعمال ونه شي پکار دی؟ اوس ریسرچز دا وایي چې 6 منت پورې خو چې بالکل موبایل سکرین مخې ته نه راځي ماشوم، بیا 6 منت نه چې کوم 2 ایئرز دي نو د هغې استعمال صرف یو که چرته په ویډیو کال خپل فادر سره، مدر سره یا سبلنګ سره هغه تصویر ورته ښیه یا ویډیو کال ورته ښیه، دغې پورې ټیک ده. 2 to 7 years چې کوم دی they should not use screen time more than 1 hour. یعنې د هغې د برین ډیولپمنټ باندې ډېر زیات افیکټ غورځوي. د هغې چې کوم اوربیټو فرنټل کارټیکس دي د دې سترګې شاته کومه دماغ حصه ده د هغې تھکنس کمیږي، د هغې میسولیمبک پاتوی ویر آوټ شي. نو 7-8 years پورې چې کوم دي د هغې چې یو ګنټې نه په یو صورت موبایل ټایم زیات نی. بیا د هغې نه چې کوم بره دي اډولسنټس دي یا ټول ایجز پکې راشي، د هغې پکار دا دی چې د هغې پر ډے چې کوم دی په 24 hours کې د 2 غنټو نه زیات سکرین ټایم نه او د هغې طریقه هماغه ده کوم چې مخکې مونږ وویل چې سکرین ټایم دې سیټ کړي نو پته ولګي، خپله نشي نوټ کولی موبایل به یې نوټ کړي. اوکې، کم خلک چې په دې اخته دي لږ اخره کې زه غواړم چې تاسو موږ ته وایئ چې کم خلک په دې باندې اخته دي یا هغوی ته دا پرابلم دی د اډکشن د سکرین، هغوی خپل هیلپ په خپله څنګه کولی شي؟ ډیجیټل هیلث دپاره ضروري ده ډیره چې ډیجیټل هایجین مونږ خیال وساتو. ډیجیټل هایجین دې ته وایي چې کور کې مونږ یو نام سیټ کو، یو طریقه کار سیټ کو، صرف هغه کسان نه چې چاته مسلې دي، چاته چې مسلې نشته هغې به انیشیټیو اخلي. داسې انیشیټیو کور کې تاسو پکې جیسے فار ایگزامپل وایي چې په ډایننګ ټیبل کله چې موږ روټۍ خورو موبایل بچا سره په جیب کې نی، بهر هلته یو باسکټ کېږدئ هغې کې غورځوئ. اوکې، ټیک شوه. بیډ ټایم باندې چې په بیډ باندې مو موبایل نه یوز کېږي، یو ټایم کېږده هغې نه پس وائی فای پاسورډ چینج کړئ یا وټ ایور انټرنیټ ډسکنیکټ کړئ یا موبایل کولیکټ کړئ. خو بیډ ټایم شو چې په هغې باندې موبایل بالکل پابندي شي. ډایننګ ټیبل دی یا فیملی ټایم دی، یو ګیدرنګ دی، ټول کور والا یو ځای کې راټول شو نو هلته په موبایلونو کې نه لګیا. فزیکل لانډلنس، تنهایی یا اکیلاپن ډیفینیشن دا نه دی چې ستا ارد ګرد انسانان نشته، تاسو به په کراؤډ کې یې اینڈ سټل یو وډ بی لونلی. لونلی مطلب دا دی چې وین یو آر ډسکنیکټډ فرام د ادر پرسن. یو دام کې دی چې ځکه چې اوس ما نوی نوی موبایل چینج کړو، ما په هغې کې زما ایکچولی ما 2 کاله مخکې چې کوم موبایل چینج کړو نو په هغې کې زما د واتس اپ نوټیفیکیشن آف و، نو ما به چې میسج راسي تر څو چې به کال نه راغلی ما ته پته نه لګېده. اوس چې موبایل واغسته چینج کړه نو اوس ما ټول نوټیفیکیشن آف کړه.
سوای د کال نه چې کوم لایک نمبر سیو دی نو کاغي نه ماته کال راځي نو ماته پته لګي چې کال دی ادروایز ماته د میسج نو دا مې دغه کې چې ته بیا به موبایل نه چک کې ویری ګډ دا اوس د ډیجیټل هایجین حصہ دا سچ تاسو ہے چې مونږ unnecessary notifications off کړو why do you need it زما تاسو سره ضروری کار دی تو I'll give you a call زما تاسو ته کال کوم کال وراشي کني نو خیر د غنټه پس تاسو میسج وګورئ غنټه پس به میسج او ریپلای بو کې کور پی ټی سی ایل لګی دلی اکثر هغه خو نوټیفیکیشن نه کنا اس کې ایمرجنسی هغه یوز کی دي شي د بل چا یوز کی دي شي دا ایمرجنسی مونږه ازیوم کړي دا نه ها एक्चुअली नंबर ऑफ लाइक्स पिक्चर मु लगोनो बस ओ लग्या सोना लाइक्स शुदा खुद 10 शोर गदा 11 सोक रा गए दा 12 सोक रा गए अला लाइक न टंग नारिश तो तरह गोरम दा सूक दा टंग नारिश तरह दा शि नो डिजिटल हाइजीन की यो खुद टाइमिंग چې مونږ وایو چې په دې ځایونو کې پلیسز ډایننګ ټیبل بیډروم ډرایینګ روم دلته موبایل نه استعمالي بیا ټایمینګ داسې ټایمینګ لکه بیډ ټایم شو یا پکې بریک ټایم شو داسې مونږ ټایمینګ سلیکټ کړو چې دې ټایم کې به زه موبایل نه استعمالوم دریم دی بیا چې دا تاسو کومه خبر وکړه چې نوټیفیکیشنز مونږ آف کو یا هر نوټیفیکیشن باندې موبایل راخلو نه او کرا ویخلو نو صرف نوټیفیکیشن چیک کو بیا سکرول ډاون ته نه شفت کی نشي کېدی نو دا اله کې دي چې مونږ کانشسلی اویر یو چې دا ما کې عادت شته زه خو راوالم نوټیفیکیشن له خو بیا لګیا شم سکرول ډاون نو اول نه چې صرف نوټیفیکیشن چیک کوم او بیا واپس एकदम نو دا کانشس پریکټس غواړي یا خو هغه ډیر ګرانه دي نو خدای چې هغه نوټیفیکیشن او زما سموده کې دا دغه چې ما بدن سره موبایل دی کوشن شاته خو چې څنګه به بریک ما واغسو نو ما اوس موبایل د سټوډیو ته راوړم نه هغه ایوریج باندې په پوره دنیا کې ریسرچ کې خو چې 15 منټس کې کستا سو فون نوټیفیکیشن رانلو یا کال رانلو یا میسج رانلو نو خلک پریشان شو فون راولي چې دا آف خو نه دي چرته انټرنیټ خو نه دی بند شوی چرته سیګنل خو نه لیدلې مطلب دومره موږ کنډیشن خبرې زمونږ او دغه اخر کې دا میسجینګ کولم یو اډکشن دی د سکرین سره کنه لکه ډېر خلک میسجینګ کوي کنه بالکل unnecessary دی لکه ضرورت خو نشته کنه د ډیر میسج لکه ډیر خلک په ګنټو ټایپینګ کوي دا هم اډکشن طرف ته ضروري خبره ده په کال وای وایس نوٹ رالو پاغه ورولېږي مطلب د دې چیټ باکس او چیټ روبوټس نن سبا راغلي دي په خلکا یو جوک می پرون کته یو هسبند چیټ روبوټ انجینیر او سافټویر نو هغه چیټ روبوټ تیار کړو خزي سره باغ روبوټ خبرې کوله او خزي ته لګیدا چې لکه دا خو د خزي شک په دی شو چې زما خاون خودم رزر ریپلای کوي نه دا ریپلای زر نو هغه گیر شو نو د لیمټ پورې خلک لاړل د دې اډکشن د وجنه نو یو دا شو بیا دا نوټیفیکیشن والا خبره شو چې نوټیفیکیشنز مونږ اف کو دا شینو باندې دریم چې کلم مونږ سکرین یوز کوو نو اول نه زمونږ په ذهن کې کوېسچن وي فار ایگزامپل یو وانټ ټو نو اباؤٹ some dresses یا you want to know about some diet plan یا څه د بل څه باره کې تاسو پته کول غواړئ نو اول نه چې ټاپک ذهن کې نو هغه بیا غ سکرول ډاون نه به مونږ بچو مثلا دا چې کله تاسو موبایل رال نو تاسو ذهن کلیر پکار دی او ډیر ځاته مننه ډاکټر صاحب جی تاسو اخیری یو خبره صرف کور کې چې کم مشران دي غټ دي کنه جی دیتا ماډلینګ فارم اف پیرنټینګ چې اغي دا طریقہ چې کله ز فرض کا کور کې مشرم او ز ریسپیکټ کوم چې ډایننګ ټیبل دې زبنه استعمالوم نو زما واړه به هم کوي که ز دا رول کې دم چې ز بیډ ټایم کې نه یوز کوم یا فلانی ځای کې نو کور کې چې چاته دا مسله نشته غي تم پکار چې ډیجیټل هایجین باندې عمل وکي او دا طریقہ کار ضروری ده ډیره مننه ډاکټر صاحب ثانک یو سو مچ لیدونکو د سره ورکوټ شاندمالو هم پښتو ونسره ستړي مشه یو بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو مونږ چې د خپل مشران او مونږ دا ولو چې رس پر رس رقم پر رقم باندې بیماریانې چې دي نو هغه را روانې دي مخکې په خوا به چاوي چې د چا چې په سر درد یا تبه وه او بیا به هغې یو ګولۍ نیمو خوړه بیا به ورسره ټیک شو خو اوس چې مونږ ګورو رنګارنګ بیماریانې دي او یوه بیماري په دې کې کورونا مونږ دا دی اوس هم د دنیا د هغې نه افیکټډ ده مونږ هغې نه تېرېږو خو ښه خبره داره چې ټیکنالوژي په دې کې چې دی پرمختګ کړی دی په دې کې ساينس او زمونږ میډیکل طرف ته چې دی دونه ترقي شوې ده که هر رنګه بیماری د هغې علاج شته دی
زما یاد شي چې زمونږ داسې ډیر خلک دي چې هغوی به کله اپریشن وکړو نو بیا په میاشتو په بیډ باندې پراته وو ځکه چې هغې د دې اپریشن کړی کلونو به هغوی څه مومنټ څه کار څه ټراول به داسې نشو کولی ځکه چې هغوی اپریشن کړی دی. اوس اپریشن هم نوم یې ډېر دروند دی خو اوس کار هم ډېر زیات آسان شوی دی. تاسو به اورېدلي که نه وایي فلانه ډاکټر چې کوم دی هغې د کیمرې د لاین نه چې کوم دی اپریشن کوي. نو نن به زه پروګرام کې خبرې کوم لیپروسکوپیک سرجن او کینسر سرجن ډاکټر نوید الله خان صاحب جی. ستړي مه شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب څنګه یې تاسو ښه صحت ښه دی؟ ډېره مننه، تھینک یو سو مچ. نو ډاکټر صاحب د کیمرې د لارې اپریشن کون دا اول خو راته دا وایي چې تاسو خو چونکې دا لیپروسکوپیک چې دا سرجري چې کومه دا پاکستان کې تقریبا څونه وخت کېږي چې شروع شوې ده؟ دا یو وخت و چې دا خبره به کېدله چې غټ سرجن دی چې کوم غټ کټ ورکړي که نه، بیګ سرجن بیګ انسیژنز. اوس داسې وخت راغی چې ټیکنالوژي ډېره غشته اوس خبره وکړه نو داسې ټیکنیکس راغلل چې وی کین پوټ ا کیمرا انسایډ دی ابډومن، یو خېټه ته کیمرا ورواچي که نه وړه سوري باندې او داسې راډز وي په هغه باندې اپریشن کوي او دې اپریشن سره موږ د تریخي د اپنډکس او د هرنیا او د معدې او د کینسر او د تشخیص دا ټول اپریشنونه کولی شي. دا په دنیا کې اوس شروع شوی ده. اول تریخي اپریشن چې شوی و په کیمرا باندې هغه 1986 کې شوی و، ویری نیر. پاکستان ته دغه لیپروسکوپ راغی 92 93 94 انا پس چې موږ آی ایم ډوینګ اټ فار د پاست 21 ایرز، یوویشت کاله وشول، 20 سال. نو دغه چې اسلام آباد کې او په دا کراچۍ او په لاهور کې دغه اپریشنونه شروع، پېښور کې هم کوي ځینې سرجن. نو دا اوس د کیمرې والا اپریشن دی، دا کې غټ کټ نه لګي. صحیح ده. لکه ډاکټر تاسو موږ ته دا تاسو ایکسپلین کیږي بیسیکلی دا څنګه سرجري وي؟ دغه هم د نورو سرجري غوندې غي. نورو سرجري کې سرجن په خپل لاس باندې خېټه باندې غټ کټ ولګي، دنه لاس ورغکي او هغه اپنډکس هغه تریخه هرنیا آراو باسی. نو لاس چې زی لاس غټ دی که نه، سوری به غټي هغه په ځای باندې اوس د نظر دپاره مخامخ داسې غټ ټي وي کیمرا ورواچې نو مخامخ په ټي وي باندې ته وینې چې دننه څنګه دی څه پرابلم جوړ شوی دی، ډایګنوسس وشي چې د تریخي مسله ده. الټراساؤنډ سی ټي سکین دغه هم هیلپ کړی او نه پس ډیسیژن وشي چې اوکې تریخی ریموول کول دي. نو هغه موږ کیمرې سره دوه وړه سوري غږي، دا 1 سنټیمیټر څه شي دومره شي که نه، نو داسې او نیم سنټیمیټر هاف سنټیمیټر دیټ از 5 ملیمیټر. نو دا وړه سوري باندې داسې انسټرومنټس ورغکي، هغه انسټرومنټس باندې موږ ګال بلډر هولډ کی، ډسیکټ آوټ کی، ریموو کی، داسې اپنډکس هولډ کی ونیسي او ریموو کی. اکثره زموږ ډفرنٹ ډیوایسز دي که نه، او داسې چې هرنیا موږ آیډنټیفای کی او چې هرنیا پته ولګي هرنیا ځای کې جالۍ ور دننه کی، دننه نه جالۍ ولګي، بهر نه کټ نه لګي هرنیا والا ځای باندې. هغه وجه نه دی چې مریض ته غټ کټ نه ولګي او په هغه رز باندې د کمفرټ خوراک شروع کی او کمفرټیبل هم وي او هغه رز باندې یا په دومره رز باندې چټي هم ورکي که نه. ډاکټر صاحب کم خلک چې د کیمرې والا اپریشن کوي یا لیپروسکوپیک سرجري کوي د دې ته فایدې څه وي؟ ډیفینیټلی چې کوم مریضان کې به مخکې موږ اپریشنونه کول خېټه به دومره کټ کوله که نه، صحیح ده، یا به خېټه داسې کټ کوله یا داسې اپریشنونه به کېدل. دا مریضانان به چې مزدور سړی و، کارونه به کول، محنت به کولو، اب 3 میاشتې کار نشوي کولی، بیډ باندې به یا به کټ درد کولو. غټ زخم کې د انفیکشن ډیر زیات چانسز دي، ټانکې خرابې شي. دا خو یو ټانکه ده، ځینې هغه کې موږ ټانکه هم نه لګو او اوس داسې ګلو راغله چې ټانکه نه لګوي که نه. نو دغه لیپروسکوپیک سرجري دا فایده ده چې هسپتال کې د مریض سټې کمی، نیمه ورځ یا 1 ورځ پاتې شي، سهار اپریشن وکړي بیګا کور ته ولګي، 3 ورځې نه پس ډپټي ته تللی شي، 2 ورځ 3 ورځ ډپټي ته لاړ شي
نو نوکرۍ کې په کار کې اساني. مزدور سړي دپاره ډېر ښه ده. دی به وزن اوچتوي چې خېټه کې زغټ زخم وي، درد به کوي، 3 میاشتې 6 میاشتې به کار نشي کولی، نوکري به نشي کولی. نو دغه فایده د لیپروسکوپیک سرجري چې زر سړی ښه کېږي ورسره. ډاکټر صاحب کې انستیزیا چې کومه ده هغه تاسو فل ورکوئ که نه هاف وي، لوکل باندې کار کېږي؟ جی ډیفینیټلی انستیزیا اوس ډېر ایډوانس شوه. مخکې خلک د انستیزیا نه یېرېدلو، نو اوس ډېر مشانونه هارټ ریټ ایوریثینګ هر څه په مانیټر باندې راځي که نه، نو خطره نشته دی او بېهوشه کې مرې. دا جنرل انستیزیا کې 90% 95% په جنرل انستیزیا کېږي، څومره چې لیپروسکوپیک سرجري ده. تو ویری سیف 15 منټ کې اپنډکس راوځي، داسې 15 منټ 20 منټ کې تریخې راوځي. هرنیا اپریشن هم 25 منټ 20 منټ دا کې کېدای شي که نه. نو دا فایده ده د لیپروسکوپیک سرجري. صحیح. او ډاکټر صاحب دا راته وایي چې دا تاسو ویل د دې اپریشن لپاره زموږ ډېر خلک دې باره کې اویرنس نه لري، لکه موږ چې تاسو وایي چې دا په ارلی 90s کې چې کوم دی پاکستان کې انټروډیوس شو، دا خو زموږ ډېر خلک دې باره کې اویر نه دي او اوس هم هغې غټو پروسیجرو نه تېرېږي، کوم چې غټ اپریشنز دي او د هغې سایډ افیکټس هم تاسو وویل او د دې فایده هم تاسو وویله. نو زموږ زیاتره خلک دا وایي چې نه دا اپریشن کامیاب نه دی. د دې خلکو د اویرنس لپاره دا څه کول پکار دي؟ تاسو به څه ویل غواړئ چې ځینې ډاکټرز چې هغې له دا هغې دغه نه دي دا لیپروسکوپیک سرجن، هغې دا وایي هم ورته نه چې لکه داسې هم سرجري کېدی شي چې تاسو د دې دونه غټ کټ نه بچ کېدی شئ؟ بالکل دا اویرنس چې تاسو دی نه د تاسو رول دی، د میډیا رول دی. تاسو رول ډېر ښه غږوئ. اوس میډیا سوشل میډیا دې باندې خلک ته ډېر اکسس دی که نه، هر کور کې دا خبره تقریبا رسېدلې ده که نه. او هر سړی پوښتنه کوي چې دا کیمرې والا اپریشن به کوي که د کټ والا به کوي. نو د تاسو په توسط سره که نه موږ خلک ته هم وایي چې تاسو چې خپل سرجن ته څئ دا پوښتنه ترې نه کوئ چې کیمرې والا اپریشن چې کوم اپریشنو کې 80-90% سرجریز دا په آرام سره په کیمرا کېدی شي که نه. اوس پاکستان کې دا ټریننګ اویلیبل دی. زه ټیچینګ هم کوم که نه، کالج اف فزیشن سرجن هم دغه کوي که نه موږ، او خپل هاسپټلز کې هم زه ټیچینګ کوم. ما سره ټرینیز هم دي، هغه ټول په لیپروسکوپیک سرجري موږ ټرین کوو که نه. ډاکټر صاحب زموږ هر یو ډاکټر دا کول چې کنه کدي د پاره بیا به سټډي کول غواړي چې زموږ عام جنرال سرجن دی. یو ویری رائټ. اول د لپاره فیلوشپ وي جنرال سرجري کې، په هغه جنرال سرجري فیلوشپ کې د دغه لیپروسکوپي ټریننګ وي. اوس موږ سره سیمولیټرز دي که نه، په سیمولیټر باندې موږ ټرین کوي. اول دغه موډیولز دي ډفرنٹ، هغه لټریچر وي هغه کوي. انا پس هغه باکسز باندې دی ټریننګ کوي چې هغه باندې ټرین شي دی how to work on camera because you're not looking at the patient directly. مریض خو نه ګوري، تاسو کیمرا ته ګوري که نه، په کیمرا باندې. نو هغه چې هینډ آی کوارډینیشن ورته وي چې دغه زده کړي که نه. انا پس ګریجولي سټپ بای سټپ وی ټیک دم through this course او هغه they learn to become very good laparoscopic surgeons. ډېر ښه لیپروسکوپیک سرجن جوړېږي. اوس پېښور کې هم او پیریفري کې هم ایبټ آباد ډي خان دا کې لیپروسکوپیک سرجري زما ځینې سټوډنټس تللي دي که نه، هغه هم they are doing laparoscopic surgeries. نو دا فیسیلیټي اوس شته دی. کینسر طرف ته به راځو ځکه چې کینسر یو داسې بیماري ده چې په ډېرو خلکو کې شته دی او د دې دپاره چې کله د ټیسټ یا لیګلو خبره کېږي نو اکثرا که هغه ټیومر یا سي نو هغه که د بدن په باډي کې دن نه وي نو هغه اپریشن به کول غواړي ورکول چې هغه نو دې دپاره خو بیا ستاسو چې کوم لیپروسکوپیک دغه دی هغه خو به دې کې سرجن چې ده نو هغې کې ډېر زیاته هیلپفل وي، همداسې ده؟ یو ویری رائټ. لیپروسکوپیک سرجري کینسر ډایګنوسس څه دی پاکې یو انقلاب راوستو. هغه وجه دا ده چې د خېټې کینسر به مخکې په سی ټي سکین به وشو، سی ټي سکین به وي چې یو ګوله ده، دا پته به نه لګېده چې دا څه شی دي، بلډ ټیسټ کې به نه راتلو. نو ناو وټ وی کین ډو just put a camera in, have a look, take a biopsy واخلې وړه غوندې سړی د غټ کټ نه بچي.
بایوپسي واخلې پته ولګي چې لیمفوما کینسر ده that can be treated simple chemotherapy باندې علاج وشي خېټې کولول ضرورت هم نشته اوکې د ټي بي خېټې ټي بي ډایګنوسس هغه دا هم دغه هغه هم داسې لکه کینسر ګوله نو زه خلک ته وایم که نه چې داسې څه علامات وي خېټې درد ډېر وخت اول شی دی سی ټي سکین بیا انډوسکوپي یا کولونوسکوپي بیا لیپروسکوپي نو دې سره د درېونو کې سر دا اول دوه چې تاسو کم یاد کړل دا څه شي دا څنګه ټیسټ انډوسکوپي دا څه چې بېهوشۍ ضرورت نه وي پکې د خوله په لاره باندې کیمرا باندې سټمک وګوري اوکې او کولونوسکوپي باندې غټه کولمه معاینه وشي صحیح ده په کیمرا باندې اوکې نو دا دوی معاینې چې وشي او سی ټي سکین هم شوی نو د خېټې ټولې بیمارۍ تقریبا معلومات کیږي معلومات وشي چې بھائی یو آر اوکے اوکې there are ځینې کیسز کې چې ډاوټ وي then we put a camera from here او غټ کټ نه سړی بچ شي که نه دا فایده وشي مریض ته صحیح ده تاسو کینسر سرجن وي ما دپاره دا ما دا وي که د کومو خلکو ته کینسر وي د هغې سرجري عام سرجنز کولی شي خو نه دا فرق ده هر سرجن د کینسر سرجري مریض سرجري نشي کولی جی اوس پاکستان کې سب سپیشیالټي راغلی که نه او کینسر سرجري هم یو سب سپیشیالټي یا سپر سپیشیالټي ده که نه دا چې کومو خلکو دا سرجریز داسې یونټ کې وخت تیر کړی که نه چې دا اپریشنونه یې کتلي ډېري او اسسټ کړي ډېري نو هغه چې کینسر سرجري کوي لکه تھایرایډ کینسر شو breast cancer شو دا very common cancers دي او د colon cancer شو colon cancer is a common cancer stomach cancer شو نو دغه cancer surgeries ټولې دي کنه دغه اوس زموږ population ډیر غټ دی I want to mention it here دا UK غوندې نه ده کنه چې نه د یورپ غوندې ده چې وړوکو ملک نه دی کنه 22 کروڑ آبادی ده دې دپاره چې موږ زیات نه زیات داسې سرجنز پروډیوس کو کنه چې کوم لیپروسکوپي کې ټرین دي په کینسر سرجري کې ټرین دي هغه فایده به اینډ یوزر ته وي مریض ته د فایده وي که نه نو موږ ورک لوډ ډېر زیات دی که نه دغه وجې نه نو چې څومره ډېر ورک لوډ کې کار کړی سړي دومره دی ټرین دي نمبر آف پیشنټس ټریټډ نمبر آف پیشنټ آپریټډ که نه هغه وجې نه یا داسې مریضانو ته فایده راسي شي ډاکټر صاحب فایبراید او داسې څیزونه چې کوم دي زمونږ نن سبا زموږ خوراکونه هم دومره ښه نه دي زموږ فیمیل دې سره ډېر زیات مخکې نو د فیمیل داسې کوم اپریشنز دي چې هغه ستاسو د کیمرې د لارې کیدلی شي بالکل زما سره ګاینیکالوجسټ شته دی وی هیو ګاټ ا ګډ ټیم اټس آلویز ا ټیم ورک موږ دې سره کولیبریټ کوو او ډایګنوسټک لیپروسکوپي باندې the gynae, the ovary problems, the tube problems, the follicles problems, the pelvic TB, pelvic cancer, the total diagnosis possible da or treatment hum possible. Ovarian cyst para us khete kulawal zarat nishta de. Even hysterectomy, uterus removal, fibroid removal, they can be done now on laparoscopy camera bande mushako that's good the gynae wala sara team hi kana they marizan assess ko clinical aur mujhe as a team operate ko kana نو هغه مریض ته بیا end user ته فایده ځکه چې زمونږ دا فایبراید اوس په ډېر وړو جنکو کې هم دی او سپیشلی کومې جنکې چې انمیرډ دي هغې دپاره ځکه د فایبراید اپریشن تاسو ته معلومه ده چې دا بالکل داسې سی سیکشن عمره د دوی کټ لګېږي او بیا هغه یو کال پورې خو هغه فیمیل خوځېدی نشي خپل ځای نه خپل کار نشي کولی او اسیم دا اپریشن او دونه غټ کټ لګېدل د ټول عمر د پاره بیا خاص کر چې ان میریډ یا غي د پاره بیا نورم کمپلیکیټډ کې دي سی فیوچر کې نو دا خدای غي د پاره ډیره زیاته خبره ده تاسو ته هم ویل چې د بریسټ کینسر هم دی کې د غشته د ایجنټ چې د غي علاج هم کیږي د یعنی سرجری هم کېدلی شي بالکل کېدلی شي بریسټ کینسر ډایګنوسس اوس مینیمل غاده کنه انویسیو پروسیجر دی کنه پاکي غټ کټ نه ورکو کنه صحیح بریسټ بچ کولای شي د کینسرز دی چې پاکي بریسټ بچ کېدلی شي نو مریض ته سایکولوژیکل سټرس نه وي ټراما نه چې زما یو ارګن ختم شو کنه فیمیل ته ډیر سټرس دی د هغه نو هغه دیٹ از پوسیبل ناو مریضان ته چې پته دی ویل آسک دی ویل گو فار اٹ
چې هو मेरी breast save करके तो इसकी सर्जरी اوس دا breast cancer awareness week تیر شو په دا کې breast self examination ډېر important دی او family کې چاته breast cancer they can do a simple ultrasound who is ډېر easily available ultrasound can tell that there is a solid area that kind of suspicion there we can test it by a needle خلق د needle نه یریږي د needle نه ما یریږي اوس په needle باندې ټیسټ کی چې if it's a cancer or not a cancer we remove it لری کی کنه چې شی لری کی ټایم باندې چوشي کنه 100% کیور ډاکټر سے پرابلم دا رہی د کینسر پرابلم دا رہی چې هغه تا فرست سیکنڈ سټیج کی معلومات نه کی پرابلم دا رہی دغه چې ما خپل فیملی لایک 4 people I understand منګ ور کړی دی لاس نه غنا او ډیفرنٹ کینسرز دغه باندې غنا او د دې هر ځلې زمونږ فیملی ممبر چې دغه شوی موږ ته پته یې لګیدل چې هغه 3rd سټیج کې It's really unfortunate. Yes. Really نو unfortunate. او روغ جوړ انسان په نو تاسو کله موږ ته دا وایي چې لکه دی کی څنګه هیلپ کولی شي څنګه خلک ټیسټ وکړي سونه ټایم پسیوږي سدا سي خبر دي چې هغه تاسو سجیسټ کوي چې راغم هیلپ کولی شي خلکو سره دا کې خدا اول خبره خدا دا چې ګیلټي چې چرته ګیلټي محسوس شي کنه اپروچ یور ډاکټر غوټه غوندګي ډونټ ډیلے اٹ اوکے تھائرائڈ کینسر جوړېدای شي breast cancer جوړېدای شي کنه خېټه کې بلځي د یوټرس کینسر هم ډیر زیات دي سبا خزو بالکل دوام ډینجرس علامات ډک امتیاز کې وینه راځي الټای کیږي وینه راځي وزن کم شوی دی خوراک ته د زړه نه کیږي داسې چې څه علامات دي کنه اکه امیډیټلی سی ټي سکین انډوسکوپي کولونوسکوپي اوکے دا سمپل درې شیونه دي کنه چې دا مسٹ دی आई कैन नॉट से किसी मरीज़ को हाथ लगा के उसको कैंसर है कि नहीं है नहीं आई नीड अ प्रूफ तो सना मिलेगी CT स्कैन इमेज राशि का ना इमेज बांधे पता हो लगी हैव अ लुक एट इट देख लें कैमरे से देख लें उसको नो फौरन डायग्नोसिस टेम बांधे डायग्नोसिस होशी का ना इलाज पे टेम बांधी मरीज ته به فایده ای ډاکټر صاحب د ټولو کینسر کیموتھراپي هي علاج دی د کیموتھراپي کې څه وی داسې چې د خلکو ویښته باڼه هر هغې سره لاړ شي بالکل کیموتھراپي لایف سیوینګ ډرګز دي دا د کینسر گروث کم کی چې د کینسر گروث کم کی یا کنټرول کی دین وی کین ریموو اٹ لری کی کنه خدا د کینسر سره نارمل خلیه څه دي کنه د ویښتو خلیه د سکین خلیه د دغه هم گروث کمای لګا نو فور د ټایمینګ لک ټیم د پاره او وخت لاړ شي او چې ټریټمنټ پورا شي وخت واپس راشي یا بالکل واپس راځي نو هغه ده مریضانو کې ډیر فیری کنه هنا ارلی سټیج کې breast cancer دا 90% سروایول نو چې ټیم باندې علاج شي کنه خلک خپل بچو ته کولن کینسر سټیج 1 2 ډیر ښه سروایول ده I've got patient जाके 20 साल पहले सर्जरी की अभी ठीक है फिर نو دینا یاره ضرورت نشته پراپر ټریټمنټ ضرورت شته ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو را لې تاسو کله موږ ته تاسو هاسپټل تاسو کلینیک تاسو کوم ځای کې نه غم زمونږ د لیدونکو سره شیر کینو ثانک یو زمانہ ما خو ډاکټر نوید الله خان بالکل لیپروسکوپک سرجری کینسر سرجری کوم کنه اسلام آباد کې پولی کلینک هاسپټل دی او علی میډیکل سنټر کې کینی کنه علی میډیکل او دینه علاوه خپل علاقه تم زم اوکے زه خپل بلانګ کوم ساوث وزیرستان زه مسعودیم سره روغ علاقه ده وچه خوړه ورته یې کنه زموږ انځر د وچر ګډ ده کنه نو دغه علاقه موږ باندې ډیر قرض دی دغه علاقې د علاقې خلکو د پاره چې موږ څه کولای شي کنه او خپل خلکو د پاره چې چاته ضرورت دي څوک تکلیف کې کنه نو اني ټایم دے کین کم ټو می ډایرکټلی ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو چونکې زمونږ پروګرام چونکې مارنینګ شو ده نو ډیر فیمیل هم ګوري او د برست کینسر خبر هم تاسو کړه نو ویل ټرای چې تاسو کله د برست کینسر سرجری وي او موږ هغه ریکارډ کو هغه موږ لیدونکو سره شیر کو چې د هغې د اویرنس دپاره هم ښي او خاص کر څنګه چې تاسو زموږ ډېر فیمیل دیسیز نه یریږي ډېر زیات که نه او دا یو اخري تپوس نه کوم چې آیا برډ کینسر چې کوم سرجري وشي هغې نه پس هم کیموتھراپي هغې ته کېږي که نه
دا ډېره ښه آیډیا ده د خلکو د اویرنس لپاره. زه آی ایم ریډي فار دیټ ان شاء الله. زه د تا د ټیم سره به کوم کنه ان شاء الله اني ټایم. دا چې ستا کوېشن دی کیموتھراپي اول چې کی یا ته نیو ایډجوینټ وي چې اول کیموتھراپي وشي. ځینې کیسز کې او وروسته هم کیموتھراپي یا ریډیوتھراپي کیږي. داسې کیسز دي. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو را لې کامیاب اوسئ او الله دې تاسو لاس کې زما د می خبره نورم شفا واچي چې نور خلک هم تاسو له راضي هغه له الله صحت ورکړي. ډیر د کار او ډیر خبرې وشي. تاسو ډیر زیاته مننه. ثانک یو سو مچ. ډیر مننه. کور ولا لیدونکو عمدې سری ورکوډیشن د مالم پروګرام کې هم پښتو ون سره شي ور بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو. کله چې موږ دنیا کې ژوند کوو هغه د لپاره مهمه ده چې موږ د خپل چار پیچل او د کمی خاورې د کمی سیمې د کم وطن سره زموږ تعلق دی د هغې نه دفاع وکړی شو او د هغې په انټرسټ پوه شو او زموږ غیر چاپیره چې کومه دنیا ده کوم ملکونه دي د هغې په انټرسټ باندې پوه شو او د داسې یو سبجیکټ سره تړلې میلمه نن ما سره خپرونه کې ناست دی چې هغه موږ په دې اهمیت باندې او په دې ضرورت باندې پوهوي چې وطن ګټې څه کې دي وطن د پاره او نور ملکونه چې کوم دي هغه ولی په دې مجبور دي چې یا د یو ملک سره ښې اړیکې ولري یا بدې اړیکې ولري. صحیح ده. نو دا یو سبجیکټ چې زما نن سبا ډېر انټرسټ هم پکې پیدا شي. زما دپاره انټرسټینګ دی دا نالج چې زه فکر کوم د وطن د هر د سیمې د هر غړي سره هغه د ډېر شیزونه انډرسټینډ کولو کې آساني پیدا کیږي. هغه د آی آر ما سره دلته ډاکټر عنایت کلیم صاحب ناست دی. آی آر څانګې مشر دی د کمیسټس یونیورسيټي سره مشر یې. تاسو جی ستړي مشئ. ثانک یو ویری مچ جی. ډیر مننه. آی آر څنګه چې ما ویلي چې کله انټرنیشنل ریلیشنز نو موږ دا وایو چې دا د سیاست سره تړلي خبرې دي داسې دي چې هغې سره د عام یو کس دغه نشته خو چې لږ ډېر ما هغې باره کې سټډي وکړه یا لږ ډېر معلومات ما سره دوستانو شیر کړه. ما ته پته ولګېږي چې واو دا خو پکار ده چې د ملک هر وګړي ته دومره معلومات وي چې هغه ته پته ولګي چې زما د ملک انټرسټ دی کم ځای کې زما ملک صحیح دی یا نور ملکونه چې کم دي د هغې باره کې. نو دې ټاپک ته به زه راځم چې تاسو دا طرف ته څنګه تاسو رالی. خو اول دا راته وایي چې ستاسو خپله تعلق د کوم ځای سره د انیشیل سکولینګ او کالج تاسو کوم ځای کې ویل دی؟ بیسیکلی خو موږ ډي خان نه یو لیکن لوی شوی او پرورش پوره تعلیم موږ پېښور کې کړی دی ولې چې زموږ والد صاحب هم بیروکریټ و نو بس هلته تعلیم حاصل کړی دی. نو موږ اورال تاسو ویلی شي چې موږ خیبر نه بس بیلونګ کوو. صحیح ده. نو دا راته وایي چې سټوډنټ لایف کې ظاهره خبره ده زیاتره خلک دی آی آر ته هم خلک راځي ځکه چې خلک ډیپلومټ طرف ته تلل غواړي یا دغه ته نو هغې کوشش دا وي چې آی آر طرف ته راشي که نه. نو تاسو کالج لایف نه یونیورسيټي لایف نه دا دغه کړو چې زه به راځم آی آر طرف ته ولې رالی دې طرف ته؟ دا خو ډېر انټرسټینګ تاسو سوال تاسو کو شروع کې خو جی ډېر مطلب چې میډیاکر غونډه کې زه سټوډنټ وم ما ته اوس هم یاد دی چې اتم کې مې نمبر زما کمې رالی نو برجخانه کې ناست وم مور سره نو هغې کټوۍ پخوله نو په هغې سمسې باندې زه یې ووالم چې ستا نمبر یې ولې دومره کمې رالی. نو بهرحال دا ما یو څیز کتلی چې تاسو اف یو آر کنسسټنټ اینډ پرسسټنټ ان یور لایف که نه ان یور لایف کریئر نو تاسو به کامیابېږئ. ما داسې ډېر کتلی زما خپل ملګري و ډېر بریلیانټ و ډېر قابل و لیکن هغه شانتې هغې څه پوزیشن یا کامیابي ونه رسېدل. نو د هغې کې ما صرف دا وکتل او زه دا ایډوایس کوم ټول ویورز ته چې تاسو دا کله هم مه وایئ چې دا ماشوم لایق دی یا دا نالایق دی ولې چې هغه لایق وي لیکن تاسو صرف هغې ته دا وایئ چې ته کنټینیو ساته خپل دا سټرګل چې څومره پورې هغه کنټینیو دی هغه پرسسټنټ دی خپل سټډیز کې خپل امبیشنز کې نو هغه به کامیابېږي. نو شروع کې خو ظاهري خبره ده چې موږ خو وویل څه ټایم چې ما ګریجویشن کولو ما خیال 1997-98 کې و نو هغه ټایم آی آر دومره
فیمس یا پاپولر نو څومره چې نن دی که نه جي د هغې ریزن دا دی چې هغې ټایم دومره خلکو کې آګاهي هم نه وه دومره دی ور ناٹ دیٹ مچ انفارمیټیو نو اوس خبره دا دی چې اوس هغه شانتې ماحول نه دی ډفرنټ دی لیکن هغه ټایم زما ګایډنس زما منټور کړی و زموږ هغه ټیچران چې زما منټور جوړ شوي وو هغې زما ګایډنس کړی چې ته دې فیلډ ته لاړ شه ستا اپټیچیوډ څه دی ستا دا ستا رجحان دا طرف ته دی نو ته دا چیز هغه نو هغه ټایم ما دا کتلی چې هغه عیار هغه ټایم ایمرجنګ ساینسز کې و نو مونږ ډېر زیات مونږ د بینیفټ شو که نه اوس هم ما ته یاد دی چې زه خپل ملګرو سره ناست یم پروفیسرانو نو زه بلکې نوم به مو انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټي معصوم شاه زید صاحب وایس چانسلر دی هغې سره یو کانفرنس کې یو میټینګ کې نو هغې راته ویله چې کله مونږ کیمستري او بایو دپاره اډورټایز کوو پوسټونه نو مونږ سره ډوزنس اف اپلیکیشنز راشي او آیار او پولیټیکل ساينس دپاره مونږ چې اپلیکیشن ورکو نو څوک یې نه نو دې مطلب دا چې ډیمانډینګ دی ولا پایپ لاین کې دومره خلک پروفیشنل چې کوم دي دې طرف ته نه دي راغلي لیکن دا اف کورس اٹ از ون اف د بیسٹ سبجیکټ تاسو ټیچر تاسو هیلپ کو چې تاسو آیار طرف ته راشي صحیح چې تاسو پدې کې نه صرف دا تاسو سبق تاسو خو پی ایچ ډی دی کې کړل نو ما خیال چې تاسو د ټول نه زیات نالج چې بوي تاسو سره زما خو صرف د سټوډنټس د یونیورسيټي سټوډنټس سره انټریکشن شوی دی تاسو سره زیاتره دا نالج کله چې تاسو آیار تراله غننو د کور والو سر ریاکشن هغه دا نه وی چې راکته ډاکټر جوړ شي نو ډېری پیسې به ګټلې وي ته آیار کې سکے زما والد صاحب جی ډېر مطلب دی چې هغه خو یو خپل بیوروکریټس نو هغه لګ پدې سیزونو پوهېده کنه جی نو هغه موږ له فریډم را کړې و ا سرټن فریډم نو هغه راته وی چې کم یو سیس کې تاسو اپټیچیوډ دی او دغه سیز ما خپل بچو لمر کړې دی چې کم یو سیس کې د هغه اپټیچیوډ دی هغه سیس جوړ شي نو خبي هغه کې به هغه ایکسل کوي مونږ څه کوو چې مونږ یو سیز انفورس کو خپل بچو باندې خپل د ریلیټیوز باندې نو هغه شانته کامیاب نشي یو سیز زمونږ خوخي مونږ وایو چې دا زمونږ بچیو کی تاسو مونږ کلم دا تاسو نه کو چې زمونږ بچی څه سیس خوخته نو زما آیار سره ډیر زیات لګ مطلب چې زما ور سره امینه و لګ زما فیوریټ سبجیکټ نو ما خپل او کو پلار مال فریډم را کو نو لګ بیا مونږ سره دا تاسو شیر کی د چوس سټوډنټس دي هغه ته به تاسو څه ویل غواړئ ځکه چې هغه هم د آیار خاص کر زه هغه سټوډنټس یادوم چې هغه آیار وي ځکه زیاتره خلک چې دي هغه آیار خووي خود هغه صرف د لپاره وي چې زه ډیګري والم او زم چې به ما ماستر وکړم یا بیچلر وکړم ما سره ډیګري ده کنه که تاسو لګاغي ته وایي چې هغه دا سیریس والی جی صحیح دا ناٹ جست ډیګري چې هغه ډیګري واغسته جی تاسو به هغه ته څه ویل غواړئ زه به دا وایم چې آیار چې کوم دی انټرنیشنل ریلیشنز کنه جی دا تاسو وګورئ د ټول انټایر ورلد چې دی اوس دې ته موږ ګلوبل ویلیج وایو صحیح ده دا ټول کنیکټډ دی ون لاین سره هغه ته وایو انټرنیټ یو انسیډنټ وشي 9/11 هلته وشو ودین سیکنډز پاکستان دنیا هر یو کونه خبر شو چې دا نو ګلوبل ویلیج دی او د دې خبره دا چې اور موږ سیلف سفیشینټ هم نه یو موږ ډیپندنٹ یو سو سیزونه بار نه راځي ایون چې زموږ پریمیرم اگر خبره کوله چې دالونه موږ امپورټ کوو باس ټایم زموږ شوګر کم شي سسیس کم شي نو موږ امپورټ کوو باس سیزونه موږ ایکسپورټ کوو نو موږ وی آر کنیکټډ ان ون وے اور د ادر نو موږ ډیپندنٹ یو نو د لپاره یو خو چې ولې څنګه موږ کنیکټډ یو څومره موږ بینیفټ اغستې شو یا موږ ورکول شو دنیا ته د لپاره آیار ډېر امپورټنٹ دی هغه نه علاوه جی تاسو ډیسیژن میکینګ چې کوم دی تاسو کوم یم چې پالیسی میکینګ کې چې کوم سرکل دی دا ټول چې کوم ډیسیژن جوړیږي هغه بیس جوړیږي تاسو نالج باندې چې تاسو دنیا نه سم خبر یې چې تاسو دنیا نه اویر نه یې خبر نه یې نو تاسو خپل ډیسیژن مسنګ جوړوي با چې تاسو ګلوبل ویلیج کې نو تاسو به هغه سیستم هم ګوري بل سیز ما دا کتلې چې صرف آیار دا نه دی چې دا یو انفارمیشن د پاره تسړی وي او سی اس اس او کې یا کمپټیټیو ایگزامز او کې هغه د دې ډیر زیات وایډ رینج اف بینیفټس دي یو دا دی چې میډیا نن سبا تاسو میډیا کې ماشاءالله ډیر پاپولر اینکر پرسن یې پاکستان کې میډیا تاسو ګوري میډیا سره دا زیات لینک دی زیات ریلیټډ دی جرنالیزم اور انټرنیشنل ریلیشن از پارٹ اینڈ پارسل دی بالکل همداسې نن سبا هغه نه علاوه به تاسو ګوري
ټوټل چې څومره ملټای نیشنل کمپنیز دي پاکستان کې او دنیا کې دغه شانته انټرنیشنل اورګنایزیشنز دي ریلیف والا اورګنایزیشن دي دا ټول چې کوم دي د آی آر سره ریلیټډ دي چې تاسو ته معلومات نه نو ریلیف اکټیویټیز به څنګه کیری اوټ کوو به نو تاسو دا غسیس نشئ کولی نو انټرنیشنل ریلیشنز چې کوم دي هر یو کس کم یو میډیا ته راځي یا هغه یو فیلډ ته راځي چې کوم یو فیلډ ورک سره زیات هغه کنیکشن دی نو زه هم چې هغه انټرنیشنل ریلیشن ضرور وکړي هغه ضرور جی 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 ها صحیح ده دا راته وایي چې زمونږ اکثرا خلک چې دي هغه یار صرف یو دغه د پاره وایي چې هغه ډیپلوماټ سي تطلع غواړي جی جی او خو تاسو هغه ته نوري لارې مخودلې چې د دین علاوه هغه ډیپلوماټ جوړیږي دین علاوه هم نوري ډیر ډیپلوماسي خو ګوري ډیپلوماسي یو ډومین دی کنه هغه کمپټیټیو ایگزام نه پسم ته راتلی شي یا ګورنمنت یو سیکشن چې هغه په کوم جرنالست مغه شي یا سو ویل نون پرسن نو هغه بیوروکراسي نه علاوه هغه چتوري څنګه چې هغه چې د ریپرزنټیټیو چې یو ان کې د ملي هلو دي نو دغه شانت پرسنالټی راغی نو خبره دی چې جی دا دی چې تاسو صرف یو ډومین د لپاره هغه نه دی اټ هاز سو مینی ډایمنشنز دی جی تاسو وګورئ چې تاسو فیلډ ورک چې سوم ریسرچ کوئ تاسو ته آی آر نه علاوه بل سبجیکټ تاسو ته نشي بیسټ طریقې باندې نشي نن سبا زموږ تھنک ټینک هم دي مختلف قسم تھنک ټینک دي پاکستان کې ټول آی آر بیس دي پالیټکس بیس دي موږ چې کله وایو کنه تاسو شروع کې ویل پالیټکس کنه نو دا پالیټکس انټرنل ایز ویل ایز ایکسټرنل یعنی انټرنیشنل پالیټکس د کې ډیسکس کیږي لیکن ایٹ د سیم ټایم تاسو سره نالج یې لوکلم نو بیا تاسو هغه کولی شئ دغه شانته جرنالیزم دی نو د کې جرنالیزم ډیسکس کیږي لیکن if you have a knowledge of international relations نو هغه سره بیا تاسو زیات ایکسل کولی شئ دا راته وایي چې دا څومره اسانه شي انسان ته کله هغه آی آر لوستې وي یا یې ویلې وي هغې ته دا ډیسایډ کول چې د یو ملک نیشنل انټرست څومره ضروری دي یا که د هغې سره د هغې د ملک سره د بل ملک چې څه روان وي په هغې باندې هغه انډرسټینډ کول چې د هغه ملک چې څه کوي هغه د هغه د خپل ملک د بقا یا د انټرست لپاره دي دې انډرسټینډ کولو کې څومره د دې جی ډېر ښکلی تاسو سوال پلیس کو او د دې انسر به تاسو له ډېر ښکلې طریقې سره به داسې ورکړم وروستو ورځو کې تاسو به کتئ یو زموږ دینی جماعت یو پروټیسټ کړی پاکستان کې بالکل لاهور هغه کې پورا پاکستان پیرالایز شو ګورنمنت هم ډېر بے بس و نو هغې څه ویل چې سرټن ډیپلومیټ چې کوم دی هغه تاسو ایکسپیل کوي پاکستان نه ګوري جی دغه خلک هغه خلکو چې چاته پته نه و چې د دې ریپرکشنز به صحیح پاکستان باندې څه امپلیکیشن به پاکستان باندې راځي چې دا حکومت دا سټپ واخلي تاسو ګوري تاسو اکانومي چې کوم دی هغه ډیپندنٹ دی فارن ایډ باندې تاسو اکانومي ډیپندنٹ دی فارن ایکسپورټ تاسو د ګورنمنت چې څومره ایکسپورټ هغه دی هغه باندې دی دغه شانتي تاسو چې پورا زموږ تاسو وګورئ یورپین یونین چې کوم دی هغه ډېر زیات سپورټ کوي موږ ته آل د وے د ایکسپورټس کې او زموږ د انډسټریل پروډکشنز کې هغه کې نو داسې سټپ موږ هغه ټایم نشو غوښتی چې کم یو ټایم موږ ته انفارمیشن نه پتا نو هغه خلکو ته انفارمیشن نو چې د دې حکومت باندې بس ریپرکشنز به راځي اکانومي باندې بس راځي او نن سبا تاسو کتلم د څومره پرایس هایک راغلی دی او حکومت کې څومره پاورټي ده نو دا سیزونه د دې مثال مې تاسو ماغه سره درکو چې دا ډېر کنیکټډ دی موږ وی آر ناٹ اویر کې انسان سره د باره کې نالج وي نو کله چې هغه یو څه ته ریاکټ کوي یا څه خبر اوري یا ګوري نو هغه ته به هغه پته چې دا ولی شوي دا ولی کی بالکل او تاسو ګوري د پبلک اوپینین چې کوم دی دا پبلک اوپینین لیکن پبلک اوپینین یو پالیسی میکینګ کې هیلپ خو ور کوي لیکن پبلک اوپینین هغه کلاس نه چې راشي کوم یو زیات انفارمیټیو وي بہت زیات ویل اویری نو بیا حکومت ته آسانی کیږي چې دا ډېر صحیح ډایریکشن کې دا پبلک اوپینین راغلی دي نو دا ډیسیژن واخلو نه خبري او چې هغه سیکشن راشي چې خلکو ته پته نشته هغه چې دا څه وشي نو بیا ډېر مشکل شي حکومت لپاره ډاکټر صاحب دا راته وایي چې کم سټوډنټس د آی آر دي او هغه باید ډېر لایق اوسیږي او تاسو ماشاءالله ډېر ډیټیل کې موږ سره خبرو کا هغه ته تاسو د سټډي سوې کوم چې د یونیورسيټي سټوډنټس دي
زه څه پکار دي زه یو ټیپس په ورکوم. زه تاسو ته یو هغه کوم یو 90s کې سر مم دا یو الومنای فنکشن شوی او زما خیال هاورډ یونیورسيټي هغه اورګنایز کړی و. نو هغه کې د دنیا بیسټ کوم یو دغه الومنای سټوډنټانو چې ډیر سکسسفل هغه ته انوایټ کړیو، هغه ټول انوایټ کړیو، هغه ګیدر شو. نو هغه کې هغه تاسو کو هغه نه چې سلور سیزونه دي و تعلیم ستاسو، یو ستاسو ایکسپیرینس، یو ستاسو هارد ورک او یو ستاسو چې کوم یو د سکلز. دا سلور سیزونه ستاسو لایف کې ستاسو سکسس کې څومره کنټریبیوټ کړی دی دا all these four together. نو هغه ټولو یکساں چا ول 5% دی څلورونه سیزونه زموږ سکسس کې کنټریبیوټ کړی دي، چا 10%، 15% نه زیات چا نه ویلې. او 85% سیز سو هغه جی اټیټیوډ، رویه. زموږ معاشره کې دا فقدان دی، ډیر غټ فقدان دی چې مونږ خپل بچو ته دا نه خایو چې تاسو کله کمزای کزای how you will serve that company, that employee. دا مونږ نه خایو. نو اټیټیوډ چې کوم دی دا ډیر غټ یو فیکٹر دی. زه ماشومان زدا وایم تاسو به ضرور خپل نالج براډن کړئ، تاسو عیار زده کړئ، تاسو اخبار وایي، تاسو میگزین وایي، تاسو کنیکټډ یې دي. ټي وي شوز دا ډیر زیات انفارمیټیو دي تاسو لپاره، ډیر زیات انټرنیټ از ټو سم ایکسټینټ. بٹ زه دا غواړم چې انټرنیټ نه علاوه چې کوم دی خپل ریلیټډ سیزونه او سټډي کینو هغه به زیات خي. میډیا شو میډیم نن سبا ډیر زیات پروډکټیو دغه شاند شوز دي تاسو څنګه کوي دا ډیر زیات پروډکټیو دي. دا د نیوز پیپرز دا سیزونه هیلپ کوي. بوکس اف کورس بوکس خو سبجیکټ پورې هیلپ کوي کنه چې کوم سبجیکټ دا غي دی هغه کې خو بوک هیلپ کوي. لیکن چې کوم تاسو انټرنیشنل ریلیشنز ډے ټو ډے چې کوم چینجینګ انوایرنمنت دی او ډیولپمنٹ کیږي هغه د لپاره خو میگزینز، جرنلز، نیوز پیپرز they can contribute a lot. هغه نه علاوه زدا وایم چې اټیټیوډ خپل پوزټیو کوي. اټیټیوډ څه دی؟ اټیټیوډ دا دی چې زه افس کې ناست یم، مې بي چې if I'm a bureaucrat یا زما خپل کمپنی دی، زما پرنټر مخامخ پروت دی، لیکن زه بیل کوم او یو کس راځي او زما له پرنټ وباسي او هغه ټایم هغه نشته، نو زما دا اټیټیوډ پکار دی چې زه لاړ شم within 5 to 10 seconds ولګي زه هغه پرنټ وباسم او کینم او کما. زمونږ دلته افسر شاهي ده جی زمونږ ادارو کې، زمونږ سروینټ ولاړی بیل کو دا فایل اوچت کړه راکا. دا زمونږ اټیټیوډ چې څو پورې نه چینج کیږي با موږ ډیولپمنٹ او پروګرس موږ نشو کولای. ډیر خوند کو ډاکټر صاحب تاسو را لې تاسو سره خبرو شي اف د کیمرا. ډاکټر صاحب ته ریکوست کوم ارتي مې چونکه ما یو فیملی ممبر هغه یار سټوډنټ د نو ما دا ویل چې زما غي سره ډسکشن شوی نو زما ډیر زیات انټرست نو ډاکټر صاحب ته ما یک کلم تاسو سره بزر رابطه کوم کله تاسو سره ټایم مال به ټایم راکې زبر اعظم تاسو سره لګ ډسکشن وکړو مال معلومات راکې نو تاسو معلومات به دا فائدې چې هغه معلومات به د لیدونکو سره شیر. I'm honored. Thank you ډاکټر صاحب، عزت من شي کور ودان مننه. لیدونکو هم دې سری اور کوډ شان د مالم واپس راستانه کیږو هم پښتو ون سره اوسه. ستړي مشه یو بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زموږ کوشش دا وي چې موږ داسې میلمانه داسې ټاپکس دي 15 ورځو کې زیور کو په خیر پښتونخوا کې چې اغا تاسو نالج کې فائدو کې تاسو صحت تم فائدہ ورسي. لکه څنګه چې نن موږ د کامسټ یونیورسيټي کوم پروفیسر ډاکټر دلته راغوښتو ډاکټر عنایت کلیم صاحب راغوښتو هغه سره زموږ خبرې وشولې او هغه دا وی چې یره عیار س سبجیکټ ته او په دې باندې کومه نالج ولرو او یا موږ آیار سټوډنټس چې کوم دي هغه په دې کې انټرست والی او دا صحیح وي نو هغه ته په ژوند کې د ډیپلوماسي نه علاوه نور څومره فائدې رسیږي او یو عام انسان ته څه فائدہ راغی. یو ډیر ښه اگزامپل ورکو د موږ د تیر ورځو چې کوم د خلکو غوښتنه و د ګورنمنت نو یو سوته یو ډیسټربنس روانو د لاهور نه اسلام آباد پورې بیا ظاهر خبر د پینډي او داسې زوره نو کدا خلک پوهیږي چې انټرنیشنل ریلیشنز چې کوم دی هغه کې سدي
نو هغه به د خپل ملک د حالاتو د پوزیشن نم خبري او د نور ملکونو د حالاتو د پوزیشن نم خبر وي. نو کلم چې څوک څه فیصله کوي یا یو ریاکشن کوي خو چې کله هغه سره نالج وي کنه نو ویږي بیا هغه سوچ سمجھ سره پوهې سره یو خبره کوي یو اراده کوي او یو ډیمانډ کوي. دا زموږ نړۍ پروګرام لیدونکو فلحال تاسو نه اجازه غواړم که ژوند خیر ان شاء الله بیا تاسو سره لیدنه کیږي. لوی الله مو سپارم، الله مو مل شه، د الله پامان.